تاسې دا واقعه واورئ عزتمنو څومره غټ عبرت او نصیحت پکې پروت. یو عرب لیکي چې په یو هسپتال کې روان ولم، د یو کمرې څه اواز راوتي لکه پر یو چا چې نارې وي، یو سړی غواړي، سړی په کار. وایي زه چې ورننوتلم، یو سړی دی پر کټ باندې پروت دی، ستوني ستخ پر دغه چې کوم کټ دی د هسپتالو پر دا ځیګر باندې قرآن مجید ورته پروت دی، تلاوت یې کوي. د ده لاسونه او پښې کار نه کوي، ټول بدن کې یو اعضا هم کار نه کول، یعنې دا د ښورېدو ده. دا تلاوت به د دا یوې څپې سره واخیستی، د دا بلې څپې در اخره. اوس دومره وس طاقت یې نه درلودی چې دغه ورکه اړولې ولی، دا خپل تلاوت یې مخ ته روان کړ. ما ته یې وویل چې دا ورکه خو راواړه. ده وی ما چې کله ورکه راواړوله، خو د ده تلاوت مخ ته روان سو، پر مخ یې داسې رڼا راغله. وایي ما ورته وویل چې دا د کومه راایسته دا رقم پروت دی؟ ده راته وویله 20 کاله کېږي دا رقم پروت دی، 20 کاله کېږي چې دا رقم پروت دی. خو د الله د کلام سره دومره مینه محبت ده، په دغه حال کې دی د قرآن تلاوت کوي. د خپلو لاسو شکایت د رب څه نه کوي، د خپل بدن د اعضاو شکایت د رب څه نه کوي چې الله تا زما لاسونه پښې راشل کړي دي، زه به د قرآن تلاوت نه، نور د الله و طرف ته ځاو نږدې کړي. 20 کاله به خوله یادېږي. تاسې سوچ وکړئ، موږ ته الله روغ بدنونه راکړي، لاسونه هم پښې سترګې غوږونه هر څه برابر، لیکن د الله د کلام دپاره 10 منټه وخت نه لرو. فیسبوک دپاره په ګانټو ګانټو لرو، د پتیو د چکو د بوډو دپاره د کیل دپاره په ګانټو ګانټو په ساعتو ساعتو وختونه لرو، لیکن د قرآن د تلاوت دپاره 10 منټه. اوس خو اساني هم سوله، په موبایل کې قرآن مجید راواړو، په دکان کې ناست تلاوت یې کوه، په موټر کې روان یې تلاوت یې کوه، په ګاډۍ کې ناست تلاوت یې کوه. یعنې څومره وسایل سوله، هغه باوجود موږ د قرآن څپې تړلي دي. قرآن تلاوت